لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بر محمد و آل محمد صلوات. نورانی و قدرمن او برکتونو نه ډکه شپه دی او هم جمعې شپه دی چې دعاونو شپه دی و هم دې حوالې سره چې د مولا امیر المؤمنین حیدر کرار غیر فرار محبوب خدا و حبیب کبریا د علی بن ابي طالب علیه افضل الصلاة والسلام د ولادت ورځ دی. دغې جامې ته ټول قوم ته ولس ته خدای مبارک وګرځولی و بیا ځای هغه ځای دی چې هغه د عبرتونو نه ډک ځای دی. هغه ځای دی چې د ما و تاسو اخري ټکانه بیا همدلته دی بلکې د یوه پسې ځای دی. څو جملې د امیر المؤمنین شان کې ذکر کوم، بیا قبرستان حوالې سره څو خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم. یقینا د امیر المؤمنین د علی بن ابي طالب علیه افضل الصلاة والسلام فضایلو شمار کوله یا دغه فضایلو بیان کوله د ما و تاسو طاقت کې نشته دی چې موږ بیان کو. ویلې چې د امیر المؤمنین فضایل د هغه عظمت د هغه بزرګۍ دپاره همدا کفي دی چې کله د اهل سنت یو عالم نه پوښتنه وشوله ورته د کا علی علیه السلام حوالې سره ته څه یایې، ډېره ښکلې جمله دی د اهل سنت عالم الدین. هغه د ورته کا چې زه داسې کس په باره کې څه ویم چې دیخنو د هغه فضایل دشمنۍ و حسد وجې نه پټ کړل. دشمنانو د هغه فضایل حسد وجې نه پټ کړل، بغض وجې نه یې پټ کړل و دوستانو د علی فضایل ډار وجې نه پټ کړل چونکې دوستانو ډار وجې نه بېنوی نه شوله و دیخنو دشمنۍ بنیاد باندې د علی فضایل پټ کړل. اما دی باوجود د علی فضایل هم مشرق باندې هم مغرب باندې نن خپله نمه ښیي عظمت د علی علیه السلام څه هم دوستانو ډار وجې نه پټ کړي دي هم دیخنو دشمنۍ وجې نه. بیا یا که مشرق ته لاړ شي هغه ځای د علی فضایلو نه ډک دی، که مغرب ته لاړ شي هغه ځای هم د علی فضایلو نه ډک دی. مو صرف نه چې مو شیعه یو دې وجې نه یا به عنوان مسلمان هغه کسان چې هغوی ضمیر زنده دی د انسانیت تمامو اصولو نه خبر دی هغوی کلام مجبور شولو د علی فضایل یې ولیکل. هغوی کلامه مجبور شو. ما بار بار عرض کړی دی جار جرداک په باره کې چې هغه کوم کتاب د علی شان کې ولیکلو یو عیسایانو ګرجې چاپ کې پیسې نه ورکولې چې هغه کتاب یې چاپ کړی وی. د عیسایانو یوې ګرجې ته رسي هغه ته دا یې چې دا کتاب د زه غواړم چاپ کوم قرضه راکړه. کله چې قرضه ویر کړله کتاب چې کله هغه ولیکلو نو هغه کتاب ډېر زیات پرشان شول. عربی ژبې کې ډېر دی، اردو کې ترجمه دی، انګریزي کې د مختلفو ژبو کې دا کتاب ترجمه شو. اردو کې نامه دی ندای عدالت انسانی کتاب. کله چې پیسې ورته راغللې هغه عیسایي عالم ته ویرغلله ګرجې والا ته ویرغللو چې تاسو مو قرضه کړي وه د کتاب لیکلې وله زه غواړم چې هغه پیسې تا ته واپس کوم، واپس یې ډېر کوم، تا مو سره ډېر ښه وکړله چې تا ته خپلې پیسې زه واپس کوم. هغه یوه جمله ورته استعمال کړه چې ما ته دا پیسې نه وپسوي. ویلې وجه څه دی؟ ویله علي صرف مسلمانو نه احسان نه دی کړی، په شیعو احسان نه دی کړی، په موږ عیسایانو احسان دی. نن مو عیسایان هم د علی مکروز یو، د علی قرضدار یو. ویلې چې علي ته کله ظاهرا خلافت میلاو شولو امیر المؤمنین علی بن ابي طالب ایمو عیسایان را وغوښتله چې چونکې تاسې ما حکومت کې د زندگی کوئ څه مشکلات به وي ما ته یایئ زه د سره مدد کوم. دا د علی مقام و عظمت چې یو عیسایي ولیدلو لیارې کې ناست دی سوال د کوي
نابینا لاسونه یې کار پرېښلي، خپې یې کار پرېښلي دي. ورته د کا سایله ویلې سوال ته ناست دی، ویله مخکې مو لاسونو کار کولو، مستري وم، خلکو ته مو کورونه جوړوله، خو اوس مو لاسو کې دم نشته، خپو کې مو دم نشته دی، اوس مو څوک شته نه، ځکه زه سوال ته کېنستلم، ځکه د څه دی سوالګر شوی یم، فقیر شوی یم. امیر المؤمنین دا جمله استعمال کا. افسوس دی داسې د مسلمانو معاشرې ته چې یوه سړي نه تاسې کار راواخلئ، خورۍ درته وکړي، کورونه درته جوړ کړي، نن څه هغه لاسونه کار نه کوي، هغه بیا سوالګر پاتې شي. امیر المؤمنین څه وکړه؟ باقاعده یې څه دی اسلامي بیت المال نه هغه عیسایي ته پنشن جاري کړلو، چې ته یې دغې معاشرې معمار وې، ته یې مو محسن وې، تا خوري کړي دی. نن دا یو جواب هغو کسانو ته تاسې کولی شوي دغه میډیا ذریعې سره، هغه کسان چې کاغذو باندې هیومن رایټس نارې اوچاتې کړي دي، د انساني حقوق نارې. مو مسلمانو نه ډېرې طرزونه کوي چې مسلمانو سره د انسانو حقوق غم نشته دی، اما څه شوله هغه حقوق انساني ادارې څه آواز کې ټولې دنیا کې پرشان دی، اما دغه کسان څه نن مختلفو ځایو کې اواره دي، بېروزګاره دي، مشکلاتو سره روبرو دي. هغه امریکا، هغه اسرائیل یا هغه یوروپ چې هغه نن د هیومن رایټس نارې لګوي، یا هغوی ټولو نه زیاتې پیسې څه خرچ کوي، په چی خرچ کوي؟ هر سړي څه غم دا دی چې زه ځان ته کوم قسم سپای واخلم چې هغه زه وساتم، هغه ته بیا څه دی ګاډی یا هغه بنګله یا هغه کمره. اما مغو معاشرو کې څوره انسان دی چې هغه سوالګر دی، هغه د سوالونه کوي، څوره معاشرې کې دی چې هغه د خودکشۍ کوي. اما راشي امیر المؤمنین ته چې هغه زه نه یم، هغه جار جور دا کوي چې د اقوام متحده د حقوق بشر، د انسانی حقوق، د هیومن رایټس، د ویمن رایټس نارو اوچتونکو یې تاسې انسانی حقوق کاغذو کې دي، که انسانی حقوق پوښتنه کوي علي نه وکړي چې هغه شپې غریبانو سې سر دی، مزدګار ورځې هر ټایم غربا او فقراو خیال دی ورسره، چې هغه سره دا نشته چې دا عیسایي دی، یهودي دی، مسلمان دی. داسې امیر المؤمنین دی، داسې امیر المؤمنین دی چې کله حسن و حسین د پلار جنازې نه واپس شي، یوې خرابې کې سترګې غړی نبینا سپین ږیری شاړي، ورته ویلې شاړي، ویله درو ورځې نه نار تګې چې مشتانه دي. د پښتنه یې ونه وکړله چې ویلې دې نه مخکې شی وویله او مړی چای اوبه به ماته ملوېدی، چا درته راوړله؟ ویله سړي ماته نامه نه دی ښیلی. ناخ کې څه دی؟ ویله ناخ کې دغه دی چې ما سر به زنګانه باندې کېښونده به ویله چې غریب جالس غریبا مسکین جالس مسکینا، چې غریب د غریب سر ته ناست دی، مسکین د مسکین سر. حسن و حسین درته کار نبینا فقیر، هغه د مو بابا علی علیه السلام دی. مو یې جنازې نه ستنه شو، ته به هېڅکله نار نه وې پاتې، خو هغه ملعون څه وکړله؟ 19 سبې باندې د علي جبین رنګین کړلو. ځکه شاعر یې چې 21 رمضان علي نه دی دفن شوی، عدالت دفن شولو، انصاف دفن شولو، انسانی همدردی دفن شوله. علي نه دی دفن شوی، علي نه دی شهید شوی، انسانیت شهید شو، عدالت شهید شولو. نن ورځې نه بعد بیا څوک عدالت نه موخي وانخي، حق نه لري، که عدالت حق لري هغه پکار دی. علي وایي چې زه عادل یم. نن هر سړی به انساني حقوق نارې اوچتوي. نن ډېر موکې اشته دي غلیظو افکارو والا چې هغه ځنه مفکرینو باندې مین شوي دي. ایمو فخر علی ابن ابي طالب دی چې هغه نوره شپه تېروي خو غریب غریباني ته نه پرېږدي، یا هغه خونې نه چوک د علی ابن ابي طالب خونې نه چوک خلیل اسلاړ نه دی. صرف داسې نه، هغه 2 زمنې داسې تربیت کړل حسن و حسین، هغه اولاد یې داسې تربیت کوي 11 امامان چې هغوی خونې نه چوک خلیل اسلاړ نه دي. بیګانه بله ورځ د مولا امام جواد علیه السلام ولادت ورځ وه، یو غریب فقیر ورته راغو چې مولا ای تاسو څوره د سخاوت اندازه دی، ای تاسو څوره
د مروت د مردنګۍ وسعت دی اما مطابق مو سره مدد وکړه. امام جواد علیه السلام د ورته رکوسو دا واسې مو نشته ویلې واجه څه دی؟ واجه دا دی چې امام مروت دا دی چې ځکه چیرې د سخاوت حرکات کې راشم مو څخه ټوله دنیا ویا زه یې نه پرېږدم زه یې ویشوم. دا ډېره عجیبه جمله ده. ویله خو مولا بیا داسې وکړه امام اس مطابق چې دا زه څومره مردنګي لرم امام مطابق مدد وکړه. مولا بیا 100 دینار ور کړل. دا ډېره درنده جمله ده. یعنی یو وار ورته کو چې مولا چې څومره تا مردنګي دی نو مولا مردنګي چیرې دی؟ هغه د دوره مو څه نشته دی ویلې چې ایمو مردنګي بیا دا دی چې ایمو کا کسه ماویا په خپله یایي ماویا یایي چې د علي سخاوت که پښتنه کوئ ما نه وکوئ ماویا یایي چې د علي که 2 کوټې ډاکې وي و بوزونه ډاکې وي و سرو زرونه ډاکې وي د علي سخاوت چې کله سخاوت حالت کې راشي بوزو کوټه به په ځای پاتې وي اول به سره زر څه دی خدای لارې کې وشي اول سره زر ځکه علي اسلام چې دا تاسو ته سره زر دی تاسو ته دا څه دی سپین زر دی ما په نږدې دي څه حیثیت نشته دی ما څه حیثیت دغو کسانو دی. امیر المؤمنین انسانی حقوق آواز کو چې د علي به و چې دی نه بل څوک چې کله یوه ښځې ولیدله ټیم کې ورسره یو اوبه دي یو چای دي ورته د کا سپین ساري و مؤمنې څه وجه دی څه ته څه دی خودي ته سمانو دا خو شوهر زما دی ورته د کا شوهر ما علي سره جنگ کې شهید شوی دی ما څوک شته نه دي. امیر المؤمنینو څه خونې پورې لاړلو ورته د کا کمبر ته کو څه لاړ شه خرما راوړه نور سامان یې ورباندې راوړلو وړه بچي چې دی یتیمان خونې کې دي ژاړي ده. امیر المؤمنین څه وکړله ورته د کا څه سپین ساري یا تنور ته واچوه یا زه چوم یو شی ته وکړه یو زه د سره کوم شته داسې کسان معاشره کې ویلل آسان دی انسانی حقوق هیومن رایټس ویمن رایټس انسان ښځو حقوق نن سبا دا نامیا ډېر اوچتهږي که نه ښځو حقوق دا دي چې یوه غریبه ښځه دی غم یې ویلې نه کوي هغوی سره یې ښځو حقوق نه مراد څه ټیکری ونه وغورځه دا یې ښځو حقوق دي ایا شی که اما ښځو حقوق دا دي چې امیر المؤمنین یې امیر المؤمنین ته نور واچولو ور ته یې ځان نږدې کړو چې علي جان دا د دنیا ور یاد کا چې دغه ور سره تا ته آخرت ور یاد شي چې تا سره یې تا معاشرې کې یوه غریبه ښځه هغه همداسې ویلې ساره وي هغه نه بعد هغه یتیمان یې راټول کړل هغه بچي امیر المؤمنین لاسونه ځمکې باندې کېښه ویله یتیمانو یې ما شان یې سپاره شو زه داسې مخچول کوم زه غواړم زه نن غواړم چې بېګا پورې جوړېدلي نن مو خوندوم کمبر د کا چې امیر المؤمنین څنګه خوشحالې ویله غم په دغه و چې دا بچي جوړېدلي خوشحال په دغه یم چې ما وخوندوله ما یتیمان وخوندوله ای کاش د علي یتیمانو نه بیا چا رحم کړی عظیم شپه دی مبارک شپه دی خدای دا جامع ځوانان وړغو ټوله خدای علي نه مو دنیا و آخرت کې محروم ما وګرځوله. بس ایوه جمله ده شاعر والا کسی را میسر نشد این سعادت به کعبه ولادت و به مسجد شهادت دا سعادت هیچ چاته نه دی میلا سوا د علي نه چې کعبې کې ولادت و مسجد کې شهادت. خو یو سني عالم یوه خبره کړې دی شیعه ورته خطاب کوي خو ما ته دا خبره ډېر خوند کوي خو تاسې ورته سوچ ویدئ خبرې ته چې شیعه د دا یایي چې د امو علي فخر دا دی چې هغه کعبې کې پیدا شوی دی دا امو علي فخر څه دی ویله دا ما یایوی کعبه فخر وکړي چې علي ما سره پیدا شوی دی کعبې ته علي زینات ور کړلو خپل ولادت سره نه چې کعبې علي ته زینات ور کړی دی ویلې یو عام مؤمن هغه حرمت عظمت کعبې نه افضل دی او بیا چې امیر المؤمنین هغه به سوره مقام وي یا علی تو شهنشاه حسین بادشاہ ہے اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا نعره هغه دروازې په ځای فاطمه بنت اسد هغه دیوال څه هغه چاق شولو نن یې هغه ناخ که دی دښمن لګیا دی څه هغه څه طریقې سره پټه کي ورکې کي څه نشان د علي نشي ورکوای نامه به د علي څه ورکه کي نشان ناخ که د علي نشي ورکوای نامه به علي د څه ورکه کي ازکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بوجھے جیسے روشن خدا کرے